ډیرو محترم مسلمانانو هغه شپه او هغه ورځ راله د کومې چې موږ ډیر انتظار کولو، یعنی هغه د شب بارات شپه، د شب قدر 15مه شپه، هغه بس رانږدې ده او راله په ما تاسو باندې. نو د هغې نه مخکې چې زما او ستاسو الله تعالی تقدیر ولیکي، زما او ستاسو زندګۍ کې هغه څیزونه ولیکي کوم چې موږ نه غواړو، یا چې موږ غواړو هغه پکې ونه لیکلی شي. نو محترمو نن درته هغه بهترین عمل ښیمه انشاءالله، او چې دې سبا الله تعالی ستاسو 3-4 نه بلکې 5-6 دعاګانې الله جل شانه ضرور قبلوي. او دا داسې شپه د محترم مسلمانانو چې څنګه ماښام شي کنه، نو الله تعالی اسمان ته راشي، لومبي اسمان ته ماښام سره راشي ها، ځکه چې اسلامي میاشت د ماښام نه شروع کیږي ها، او کومه چې عیسوي میاشت یعنی دا 2024 او 25 نو دا د شپې د 12 نه بدلیږي، او زمونږ کوم چې اسلامي میاشت نو هغه څنګه چې د ماښام بانګونه وشي نو دغه شروع شي ها، یعنی تاریخ بدل شي او شپه شروع شي، یعنی دا تاریخ بدل شي دا. نو چې کله څنګه د ماښام بانګونه وشي محترم، الله تعالی دې وړومبي اسمان ته راکوزیږي. علماو ذکر کړي دي چې دغه شپې تر د اذانونو ټیمه پورې الله جل شانه اواز لګي او خبرې که فرمایي، الله تعالی نداګانې لګي محترم. نو علماو ذکر کړي دي چې په دې شپه یعنی دغه ماښام ټیم نه واله تر دغه 11 یعنی دغه بانګونو ټیمه پورې کم انسان دا وظیفه وکي، نو د هغه الله جل شانه فورا دعا قبلي، چې څه غواړي هغه ورته میلاویږي، چې څه نه فنا غواړي هغه به ورته میلاویږي. نو محترمو دا موږ او تاسو سره یو ګولډن چانس دی، د زندګۍ یو اخیری موقع ده. لکه مثال په طور یو انسان د دنیا نه رحلت فرمایي، نو هغه نه تپوس کیږي چې ستا اخیری خواهش څه دی. نو داسې زمونږ او ستاسو د زندګو نه د اخیری ورځ ځي محترمو، بل کال و بیا دا ورځ یا زما او ستا په زندګۍ کې راځي یا نه، الله تعالی دې بار بار دا روجه هم راوستلی کي، دا شب بارات او شب قدر دا شپه دې الله تعالی بار بار راولي، خو لیکن پته نه لګي محترمو په دې شپه باندې د انسانانو نومونه هم کټ کیږي، د انسانانو رزق هم تقسیمیږي، د انسانانو تقدیر هم الله تعالی فرشتو ته حواله کوي. نو داسې نه چې ګوره زما او ستاسو زندګي هغه تقدیر بدل شي، واسه نه چې زما او ستاسو دې نه انتقال اخرت ته ونشي. نو لهذا دا وظیفه خامخا تاسو د خپل ځان دپاره وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دی، الله تعالی دغه ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ، ډېرې کامیابۍ او ډېر عزتونه ورکړي، والله تعالی دې په دې شپو ورځو کې زما ستاسو حاجات پوره کړي، زما ستاسو دې الله تعالی ښکلې زندګي جوړه کړي. محترم مسلمانانو نن زمونږ هغه وظیفه ده چې کم مشایخو لیکلې ده ها، مشایخ تاسو پیژنئ تاسو نه پیژنئ ها. مولانا سید عبدالحی رحمت الله علیه دا یو غټ بهترین عالم تیر شوی دی. محترم مسلمانانو د لیکلي دي کنه چې حدیث مبارک کې هم دا خبر راځي چې کله د یعنی د 15مه شپه شي او ماښامې شي کنه، نور په پریوتو شي، نو الله تعالی د خپل لوی شان د خپل لوی ذات مطابق تجلی فرمایي او ارشاد فرمایي او ګناه او د اسمان دی دغه ته راځي، او الله تعالی فرمایي څوک بخشش کولو واله شته چې بخشش یې وکړم، څوک ګناهونو معاف کولو واله شته یعنی څوک وایي چې زموږ ګناهونه معاف شي، څوک رزق تلاش کولو واله شته چې د هغه روزي زه فراخه کړم، څوک په مصیبت کې مبتلا شته چې هغه له زه دا مصیبت لر کړم او تندرست یې کړم. محترمو نو بیا علماو یو وظیفه ذکر کړې ده چې دا وظیفه تاسو وکئ او بیا دا دعا وغواړئ، نو انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو دعا، ستاسو حاجت، ستاسو مشکل، ستاسو پریشانی، تاسو عمر دراز غواړئ، هر یو څیز غواړئ انشاءالله نو الله تعالی به تاسو له درکوي. خو دې نه مخکې یو دعا به ځان له خامخا غواړئ ها، یو دعا به غواړئ. علماو ذکر کړي دي چې کوم انسان دا وظیفه وکړي لومبی به ځان له د عمر درازۍ دپاره نیت وکړي ها، چې الله زما عمر دراز کا، عمر دراز کا یعنی زما عمر ډیر که خو د عافیت سره ها. دویمه به د خپلو بلاګانو، د خپلو مصیبتونو، تکلیفونو، پریشانو دعا وغواړي ها. او دریمه به د خدای تعالی نه یعنی د الله جل شانه نه د یو انسان نه هم د محتاجۍ یعنی سوال وکړي چې الله ما د هیڅ چا محتاج نه کې، صحیح شوه. نو او بیا به انشاءالله دا وظیفه به وکړي، بیا به دعا وغواړي انشاءالله چې ستاسو به الله تعالی حامی او ناصر شي، مددگار بشي ها. لومبی محترم مسلمانانو طریقه دا ده چې په دې طریقه باندې به تاسو دا وظیفه کوئ. دا طریقه وظیفه دا ده محترمو چې تاسو به 3 پیرې سورت یاسین وایئ، صرف 3 پیرې
درې پیرې به سورت یاسین وای او دغه درې دعاګانې به وغواړئ ها. یعنې لومبی دعا به دا وغواړئ چې الله ماله ډېر عمر راکړي. دویمه دا چې الله زما کومې پریشانۍ دي، کوم حاجتونه دي، کوم مشکلات دي، کوم غمونه دي، الله تعالی دا مې ختم کړي. او درېیمه دا چې الله ما د هیڅ چا محتاج نه کړي، به د خپل دره ماله هر څه راکړي. درې پیره به سورت یاسین وي، به دغه درې دعاګانې وغواړئ او د هرې دعا یعنې هر پیره سورت یاسین نه پس به تاسو ته په سکرین دا دعا ښکاري. لکه یو پیره سورت یاسین وي نو بیا چې په سکرین دا دعا کومه تاسو ته ښکاري دا به ووایئ. بیا د سورت یاسین وي بیا به دا دعا ووایئ. بیا د سورت یاسین وي بیا به دا دعا وغواړئ. صحیح شوه. دې درې پیرې سورت یاسین او درې پیرې دې دعا نه پس به بیا ته د خپل ځان دپاره دغه درې دعاګانې وغواړئ. او که دغه درې نه وي نو ډېرې زیاتې وغواړئ، ځکه د الله تعالی ذات لوی دی، شان یې لوی دی. الله تعالی به له ډېرې زیاتې درکړي انشاءالله. دعا تاسو له غوږ شئ، په دې سکرین تاسو ته ښکاري. اللهم یا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر لا جبين وجار المستخرجين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقة للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نساء نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف. ليلة النصف لك د شپې راځي من شعبان المكرم، په دې شعبان د شاو قدر میاشت دی ها. مكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. ما لږه دغه کړی نه وه، تاسو مخکې یو څو پیرې دا وظیفه وګورئ ها چې دا الفاظ صحیح ادا کوئ. صحیح ده چې د الفاظ تاسو صحیح ادا کوئ. نو لومبی سورت یاسین یو پیره، بیا دا دعا ووایئ، بیا سورت یاسین، بیا دا دعا، بیا سورت یاسین، بیا دا دعا. درې پیرې به سورت یاسین پوره شي، درې پیرې به دا مبارکه او دعا پوره شي. دې نه پس به الله تعالی نه خپل حاجت دپاره، خپل مشکل دپاره، خپل دغه څیزونه عمر درازۍ دپاره، د خپلو بلاګانو فتون دپاره الله تعالی نه دعا وغواړئ. خو دا به کومه ورځ باندې کې د شورو په شپه شورو په شپه یا د شورو په د ورځ باندې نه، د ورځ بېله وظیفه اپلوډ کوو، خو دا د شورو د ورځ وظیفه ده ها. شورو د شپې وظیفه ده، په شپه باندې به دا وظیفه کوي، ځکه د ماښام لمونځ نه وره تر ماسخوتن لمونځه پورې دغه وخت کې الله تعالی د خپل لوی شان موافق اسمان ته راکوزېږي. الله تعالی مو خوشحاله ساتئ.